یو روایت کی راضیه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی من اتا ابواب السلاطین اقتتنا په اخر دور کې چې د الله نبی ویا کله یو سړی دا د باچاهانو یا د مشرانو یا د خانانو ملکانو دروازې للاړ دا په لوی امتحان کې وغورځېدو د الله نبی د دې نه صحابه منع کړي دی له به نه ځئ نه به دا څیز غواړئ نه به ګوره د داسې خلکو خواله ورځئ دې منع کړي امتحان کې به واچولی شي ابه یو حرام کار کوي ابه یو خطا کار کوي ستا به وس نه کېږي چې زه درته وم چې دا مه کوه ابه مشري ابه ستا افسریه نو ته به نهی المنکر نشي کولی په حدیث کې راځي یو سړی ناروا ولیدله او دا سړی چپ پاتې شو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا ګونګ شیطان دی شیطان دی د الله نبی ګونګ ځان دې ګونګ کړی دی وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا سړی لاړې دروازو له نو وی دا په لوی امتحان کې د الله نبی وی دا الله واچو امتحان سره مخ دی وجه نه با رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ته ویل چې اسمعوا هل سمعتم زما دا خبره واورئ او تاسو اورېدلې ده انه سيكون بعد امراء زمانه برسته اکثر مشران په تاسو باندې راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو روایت نه معلومیږي درې قسمه خلک ذکر کړي یو روایت نه معلومیږي څلور قسمه خلک ذکر کړي یو خلک ذکر کړي د الله نبی ویا یو دور په تاسو نبوي دور دی نبوي دور چې د الله نبی ژوند دی دا نبوي دور دی دا د رحمت دور دی په حدیث کې راځي د مهربانۍ دور دی د الله د نرمۍ دور دی قرآن نم ثابت را چې نبی په کلی علاقه موجود ویا الله علاقه العذاب نه ورکړي اله به عذاب یا چې نبی دا وځي کله هجرت باندې ته مجبوره کی نو اله به عذاب راځي د الله نبی وی غوره دور دا نبوي دی دویم دور د الله نبی ویا خلافت دی دا زمانه رسته دی د الله نبی وی خلافت یعنی د صحابه کرامو دی بیا دا غین رسته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا خلافت وی دا خلافت د الله نبی وی دام د رحمت او د مهربانۍ دور دی د الله په دور خلافت کې د الله رب العزت انعامات د صحابه کرامو سره وادي دا صحابه کرامو سره نصرت امداد دا د 10 کاله پورې روان به صحابه په خلافت ختم شو بیا دا غین رسول د الله نبی وی باچاهان براشي باچاهان یو د باچاهانو دور او څلورم دور وی د استبداد دور د ظلم د جبر د زور د رشوت او عهده په زور حاصلول یو سړی دی په زور څلورم دور ذکر کړی د الله نبی یو خو باچاهت دی خلافت هم ختم شو نبوت هم ختم شو باچاهان رال مشر دی خو په زور اغستی نه ده خو د خیر دور دغم نه دی د الله نبی وی او دا څلورم ډیر د شر دور دی د الله نبی وی په زور باندې چیز واغست مشریم دنه په زور واغسته عهدیم خلکو لا په پیسو باندې ورکوي اوس ګورئ حال یو خوار به 14 کاله خدمت کړی ابا غریبی دا سبا روپای نه بل سړی به دا سبا پیسې ورسره اثر به لوټیا بس هغه خوار بلان شي او کم چې غریب بابا بیا سال لټرالی بازار کې چله دا حال نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دې ته دا استبداد دور وایي استبداد څه ته وایي ظلم ته جبر ته عهده په زور حاصلولو له بل لره غیر لره حق ورکولو ته دا مستحق نه دی دې سړي له حق ورکوي یو سړی غواړي هغه ته ورکوي کم سړی چې ځان ساتي د الله نبی وی عقل ورکا ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ فرمای وی دوا کسان رال ما در رسول الله صلی الله علیه وسلم خواته بوت ما ته چې موږ در رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله بوت وی ما بوت
دې دواړو کسانو د الله د نبي نه مشري وغوښتله، وی د الله رسوله منګه څه عاملین کا په څه باندې مشران کا. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته څه وایي حدیث کې؟ د الله نبی وی دا مشري منګه هغه سړي له نه ورکوو کم سړی چې د دې طلبګار او حرسناکي، کم سړی طلب کوي، کم سړی د دې حرس کوي. د الله نبی وی ګوره دا شی هغه سړي له ور نه کوي. اوس بغیر یو مشر، ادنا مشر، ادنا عهده چې د هغه د سره تنخواه هم نه، آیا چا په چا پسې کور ته وړي؟ یا یو سړي ته ویلي چې ته مشر ته وایي چې نه زه د دې نه ځان ساتم، چې هیڅ هم پکې ظاهرا نه وي، پټ خو پکې څه شته، خو ظاهره پکې ما ورته څه نه ښکاري چې نه څه تنخواه او هیڅ هم نه وي، نو بیا به ما ګریوان شلی، بیا هم دا چیز حاصلی. د الله نبي وایي هغه دوه کسانو ته وایي منګ یې داسې خلکو له نه ورکوو چې کم خلک د دې حرس کوي یا کم سړی دا غواړي طلبګار له موږ نه ورکو. دی وجې نه ابو ذر رالی رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي و یا رسول الله وایي په څه باندې به دې مشر کړی وې؟ او ساده سړی بزرګ سړی د دې د نقصان نه نو خبر چې یاره د دې څومره نقصان دی. رالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي الا تستعملونی، ای د الله پیغمبره لږه مشري خورا، منګه په څه عهده باندې فایز کا، څه شی راکه ماله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فضرب بیده علی منکبی، ابو ذر ویا زما د اول پیغمبر داسې په لاس واچ، یا ابا ذره یک شه بیدار شه، دا خبره واوره، انک ضعیف و انها امانة، ته یو کمزوری سړی، یو دا عهده یو امانت دی، و انها یوم القیامت خزی و ندامة، دا به د قیامت پوره شرم او پښیمانتیایي. دا ابو ذر ویل چې دا چرته کو چې د قیامت په ورځ بیا شرم دی، بېعزتي ده. دیو جنا یو صحابي مقدام رضی الله تعالی عنہ رسول الله وی یا قدیر وی مرشا خود دس مرشا چې ګوره د چانا څه مشري حاصله نه کی، مرشا افلح ته یا قدیر وی تبا کامیاب خدای دا خو کو چرته د مشري نه وکړي. په داسې حال کې صحابي ته وی ته مرشا. او بیا بل روایت کی راضی ابو ذر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی و یا ابا ذر انی اراک ضعیفا، زتا کمزور گنم، ته ډیر کمزور و انی احب لك ما احب لنفسی، یا ابا ذر آغا شید لخوخوما کم چیز زان لخوخوم، زان مشری نخوخو، نا ابا ذر تا تمام چه دامکو مشری دامکو. او بیا ورته وی لا تأمرن علی اثنین ولا تولین مال یتیم، مسلم کې حدیث دی. وی ابا ذر چې ګوره د دوو کسانو مشر نشي، دا ورته نصیحت کوي. او بیا ورته وی ګوره چې چرته د یتیم د مال د دې ولایت وانلی چې یاره زه به پې خرچه کوم، او کور کې ځانه مشر جوړ کړی او چې یاره یتیمانان راوښتي. ابو ذر ته وی ګوره دې نه ځان وساته.